بسات نتر بسیتا هر سستا دیا اللہ هر سستا دیا اللہ دا خطول ستا فیو کن سار پیدا دیا اللہ پیدا دیا اللہ بسات نتر بسیتا هر سستا دیا اللہ هر سستا دیا اللہ دا وارستا یو کن سر پیدا دیا اللہ پیدا دیا اللہ مالکی دا املاکو مخترعی دا افلاکو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين دمنار راديو درنو أوريدنكو او د ایمان فلوشو د خبرونې معزز من اوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست او تیرې خپرونې به مو اورېدلې وي او د خپل دین اړوند به مو یو څه پوهه ترلاسه کړې وي دا د زه د ریاض الصالحین د کتاب څخه د نوي درس په وړاندې کولو سره ستاسې په خدمت کې حاضر شوی یم امام نووي رحمت الله تعالی علیه په خپل قیمتي کتاب ریاض الصالحین کې په کتاب الادب کې 114 باب په دې عنوان لګولی چې باب بیان جواز الشرب قائمه وبيان ان الاكمل والافضل الشرب قاعده باب دې په بیان د دې کې چې په ولاړې څکاک یا اوبه څکل جواز لري او وضاحت او بیان دې په دې کې چې خوراک غوره او څښاک غوره خبره دا ده چې هغه په ناستې باندې وي درنو اوریدونکو د انسان ټول کارونه او تصرفات اسلامي شریعت کنټرول کړي دي او داسې یو باب نشته د ژوند سره تړاو لرونکی چې هلته الهي ارشادات او نبوي فرمودات وجود ونه لري په همدې سلسله کې په دې باب کې د دې وضاحت او بیان کیدی شي چې یو انسان او مسلمان خوراک څکاک په څه ډول سره سرته ورسوي ځکه چې موږ او تاسې مسلمانان په دې مکلف یو چې د شرع نه ملاتړ وکړو او هغه خپله ختیمه شي وګرځو تر څو هر کار مو د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق وګرځي او د ثواب وړ ووسو له دې څخه وړاندې بابونو کې هم د خوراک او څښاک څه آداب بیان شو په دې باب کې د الله په توفیق سره چې 6 احادیث دي او هغه هم ټول حسان او صحیح دي یادونه کوو بسم الله الرحمن الرحیم قال الإمام النووي رحمه الله فيه حديث كبشة السابق په دې باب کې حدیث وړاندنی چې د کبشه بنت ثابت روایت چې وړاندې ذکر شوی و په هغې کې راغلی و چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ولاړې اوبه وڅکلې او بیا زه ورپاڅېدم د ګوړي او د مشک هغه برخه مې راغوڅه کړه تبرکن چې د کم طرف نه نبی صلی الله علیه وسلم اوبه څکلې وې دغه روایت ترمیزي په حسن صحیح سند سره راوړی و هلته هم د دې اثبات او ثبوت وشو چې په ولاړې اوبه څکل جایز دي 965 لمبر حدیث وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم متفق عليه
عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما څخه روایت ده، دی وی ما ورکړې د زمزم اوبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته، هغه وڅښلې په داسې حال کې چې هغه ولاړو. روایت متفق علیه ده، صحیح البخاری او صحیح مسلم دواړو را نقل کړی دی. بخاری د فتح الباری سره 10 جلد 4 مخ او مسلم همداراز نقل کړی دی په 2029 لمبر سره. امام ترمذی هم دا حدیث نقل کړی دی او همداراز امام النسائی. حدیث مقصد او معنا دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمزم اوبه په ولاړې وڅښلې. دا یو مهمه مسله ده په فقهي مسائلو کې چې اوبه په ولاړې څښل دي که په ناسته. خوراک څښاک هغه په ولاړې جائز دی که په ناسته. نو خلاصه د بحث چې امام نووي په باب کې ورته د حل اشاره کړې ده هغه دا ده چې جایز او روا ده چې په ولاړې خوراک او څښاک وکړی شي د ضرورت په اساس باندې. ولې غوره او بهترینه دا ده چې خوراک او څښاک هغه په ناسته باندې وي، انسان ناست وي وخوري او وڅکي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د دې شاهد دی چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د زمزم اوبه ورکړې، هغه ولاړو په ولاړې وڅکلې. علما شارحین د دې حدیث داسې فرمایي چې حدیث دلته مختصر دی، مطوله اوږدې داسې دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د زمزم کوهي غاړې ته په حجة الوداع موسم کې تشریف راوړه چې موږ د حاجیانو دپاره اوبه له کوهي څخه رایستلې او جمع کولې مو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خټو او د چقړو د لاسه و نشو کولی چې هغه کینی او یا هم په سپرلی باندې ناستو چې اوبه یې وغوښتلې، اوبه ورته ورکړی شولې او په ولاړه یې وڅښلې د وجې د ضرورت نه چې احرام او کالي په خټو باندې ککړ نشي، کینه ناست په ولاړې د زمزم اوبه وڅښلې. دوهم حدیث دی د نزال ابن صبره رضی الله عنه روایت دی، قال دی وی عطا علی رضی الله تعالی عنه باب الرحبه فشرب قائما وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. نزال بن صبره رضی الله عنه فرمای چې علی بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د کوفې میدان ته راغی، هلته یې په ولاړې اوبه وڅښلې او داسې وویل چې ما رسول کریم صلی الله علیه وسلم په ولاړ اوبو څښلو داسې لیدلی و لکه ما چې څه وکړه او تاسو زه ولیدم. روایت بخاري په 10 جلد فتح الباری 1 صفحه باندې را نقل کړی دی. همداراز امام ابو داود او نسائی هم د دې حدیث نقل کړی دی. دا حدیث د تیر حدیث په تأیید باندې په دې باندې دلالت کوي چې عند الضروره د ضرورت او اړتیا په صورت کې جایز ده چې خوراک او څښاک په ولاړه وشي. دا حدیث هم دلته مختصر دی، مطول هم دقسې دی چې علي رضی الله تعالی عنه اودس وکړه او بیا د اودس پاتې اوبه په ولاړه وڅښلې او بیا یې حواله ورکړه په ذات پاک د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه هم دغسې د اوداسه اوبه چې پاتې وي هغه یې په ولاړې څښلې وي. ځینې علما په دې اند او عقیده دي چې زمزم اوبه او د اوداسه پاتې اوبه دا باید په ولاړې وڅښلی شي. ولې ډېری علما د روایاتو په بنیاد د دې عقیده ساتي چې دا فقط رخصت دی، اجازت دی د ضرورت په اساس او اساسي خوراک او څښاک په ناسته باندې دی. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام رواه الترمذي. لابن عمر رضی الله عنهما څخه روایت دی، دی وایي موږ و چې خوراک به مو کوو په زمانه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کې، په داسې حال کې چې موږ به روانو او موږ به څښاک کوو په داسې حال کې چې ولاړ به وو. امام ترمذي وایي حدیث حسن صحیح، دا حدیث حسن صحیح دی. ترمذي په 1881 نمبر باندې د دې نه یادونه کړې ده. دا حدیث هم د تیرو احادیثو په تأیید کې په دې باندې دلیل دی چې عند الضروره په ولاړه خوراک او څښاک جائز او روا دی. دا بل حدیث دی. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا رواه الترمذي. لعمر بن شعيب روایت دی چې هغه له خپل پلار او هغه د نیکه څخه روایت نقل کوي چې ما لیدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه به کله اوبه په ولاړه څښلې او کله هم په ناسته باندې. دا روایت ترمذي نقل کړی دی او دا هم حسن روایت دی. ابن ماجه هم نقل کړی دی په 3301 نمبر کې. امام احمد په 2 جلد 12 صفحه 40 صفحه او 59 صفحه هم نقل کړی دی. حدیث حسن او صحیح دی. وړاندې بار بار ویلی شوي دي چې حسن عند قومنا و صحیح عند قوم، د دې توجیه هم شوې ده. یا حسن صحیح دی، حسن دی د متن په لحاظ، صحیح دی د سند په لحاظ باندې، چې دا د امام ترمذي یو ځان له صنیع دی، یوه طریقه ده چې د هغه په دې اصطلاح سره دا حدیث د حسن او د صحیح ترمنځ درجه لري. دا حدیث هم د تیرو احادیثو په تأیید کې په دې باندې دلالت کوي چې خوراک او څښاک هغه په ولاړې باندې جایز دی، البته د ضرورت په اساس، او چې کله هم ضرورت نه وي نو نه ښایي مسلمان ته چې هغه په ولاړه خوراک او څښاک ته ادامه ورکړي. د دې باب رستنی حدیث نمخ کې بل حدیث دی. وعن انس رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يشرب الرجل قائمه. قال قتادة فقلنا لأنس والأكل قال ذلك أشر أو أخبث رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائمة. لانس ابن مالک رضی الله تعالی عنه نه روایت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یقینا نه فرمایلی ده د څښاک نه په ولاړه باندې. قتاده رحمه الله چې د انس ابن مالک رضی الله عنه شاگرد خاص دی، هغه وایي موږ خپل استاذ خادم رسول الله صلی الله علیه وسلم انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه ته وویل فالاکلو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم له څښاک نه په ولاړې ممانعت فرمایلی دی نو راته ووایاست چې خوراک څه حیثیت لري؟ قال وویل انس رضی الله عنه ذلك اشر او اخبث، دا نو ډیر زیات د هغې نه پسې بدترین دی او بیکار او ناکار عادت دی. یو روایت کې راځي د مسلم شریف چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ممانعت فرمایلی دی چې په ولاړې به څښاک نه کوئ. دو حدیث دا شو. دریم حدیث په دې باره کې چې د ممانعت دلالت کوي هغه دا ده چې ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت نقل کوي. قال دی وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يشربن احد منكم قائمه فمن نسي فليستقع رواه مسلم.
له ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی. دی وایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هیڅ یو کس دی د تاسو څخه په ولاړې څکاک نه کوي، پس که د چا له فکر خبره ووتله او هیر یې شول، په نسیان او هیره یې څکل په ولاړې وکړه، بیته دې توکي ګرځون دې وکي او هغه څکاک دې بیته د خولې د لارې را بهر کی. دا روایت هم صحیح مسلم را نقل کړی دی او روایت انتهایی صحیح ځکه دی چې په صحیح مسلم کې را نقل دی. د 3 روایتونه د مسلې په یو طرف باندې دي او 4 روایتونه د مسلې په بل طرف باندې دي چې وړاندې مو د هغې نه یادونه وکړه چې خوراک څکاک په ولاړه څه حیثیت لري. د دې روایتونو ترمنځ ظاهري تضاد معلومیږي او موږ او تاسو مؤمنان عقیده ساتو چې د قرآن او حدیث ترمنځ تعارض نشته، د حدیث او قرآن ترمنځ تعارض نشته، د آیاتونو ترمنځ تعارض نشته او په نبوي احادیثو کې تعارض نشته. که تعارض راښکاري نو هغه به زموږ د معلوماتو د کمۍ دلالت کوونکی وي، نه دا چې په اصل وحی کې دی تضاد او تقابل او اختلاف وجود ولري. نو د باب د تعارض د حل په رابطه مو د امام نووي رحمه الله د صنیع د باب نه استفاده وکړه چې د ضرورت په اساس خوراک او څکاک په ولاړه جایز، البته بلا ضرورته غوره ده اعلی ده چې بنده مسلمان هغه کینې او په ناسته باندې وخوري او په ناسته باندې وڅکي. زمونږ په ټولنه کې یا کله چې موږ بهرنو ملکونو ته سفرونه کوو ګورو چې په ډیرو خوړنځایونو او هوټلونو کې دا مشکل مخې ته راځي چې هلته د ناستې ځای نه وي، اولته په ولاړې خوراک او څکاک کیدی شي. که چېرته موږ په خوړنځي او په هوټل کې مناسب ځای موندو کو باید هلته کینو او په ناسته باندې خوراک او څکاک هغه وکړو. ولې که یو داسې اضطرارن او د مجبوریت ځای وي چې هلته د ناستې مشکلات هغه ډیر وي او ځای مناسب نه پیدا کیږي، نو د ضرورت په اساس د خوراک او څکاک په ناسته باندې وشي او په دې کې کوم شرعي حرج او ستونزه وجود نه لري. دا چې ولې په ولاړې د خوراک نه ممانعت د څکاک نه ممانعت راغلی دی، دلته باید په 2 خبرو سره پوه شو. لومړی خبره دا ده څه چې الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایي موږ باید د سر په سترګو د هغې نه مننه وکړو او هلته نکته چینی او اعتراضات او شبهات وارد نکو. بس آیت کې راځي او حدیث کې راځي وینا د الله عز وجل ده او امر د محمد صلی الله علیه وسلم دی او موږ ته په سر سترګو منظور دی او د هغې نه مننه کوو. ځکه احکام په راجح قول د اهل علمو معلول بعلت تامن نه دي. نو یوه خبره دا شوه چې موږ د شریعت په منلو مکلف یو، که حکمت یې راته معلومیږي او که نه معلومیږي. ولې په دې باید عقیده وساتو چې زموږ د شریعت محمدي غرا شریعت هیڅ حکم او هیڅ مسئله د حکمت نه خالی او بیرون نه ده. دا چې په دې کې څه حکمت ده چې په ولاړه باندې خوراک او څکاک مه کوئ، نو په دې کې ډېر حکمتونه دي که نه. یو دا دی چې انسان کینی نو د هغه په معده کې رزق کم ځایږي، زر مړښت احساسوي او لږ خوراک د صحت دپاره ضامن دی. همدارنګې مناسبې اوبه هغه څکاک هغه پکار دی او د حد نه اضافه کول د اوبو هم انسان ته په معده کې مشکلات جوړوي. چې کله انسان ودرېږي او په ولاړه خوراک او څکاک کوي نو د دې مشکل سره مخامخ کیږي چې د ده به خوراک او څکاک معدې ته په لویه لاره باندې په داسې شان داخلیږي چې کڅوړه د معدې به ځوړندوي او ډیر خوراک به استقبالوي او ډیر څکاک به استقبالوي او ځان کې به ورته ځای ورکوي. نو نتیجه به دا شي چې انسان به د مشکل سره مخامخ شي. بل عموما چې څوک ولاړي نو د هغه تماشګیر او لیدونکي اضافه وي په نسبت د ناست انسان باندې،
او په خوراک او څښاک کې مختلف حالات پرنجي او انټسي او ټوخي هغه رامنځته کیږي چې کله کله انسان دې ته مجبور شي چې د خولې د لارې هغه طعام او څښاک بیرته خارج کي او د هوا سره په ضد کې هغه د تنفس لاره بنده شي او انسان دغه خوراک په ډېره چټکۍ او بې اختیارۍ سره د خولې نه خارج کي. ممکن چې ځان هم پرې ګنده کي او یا نور هغه چې د ده تر څنګ ولاړي هغه ورسره ګنده شي. اسلام د محاسنو او د ښېګړو دین دی او اسلام د موږ څخه د کامل انسانیت په غوښتنه کې دی او د کامل انسان د ښو اخلاقو او د ښه سمت علامه به یوه دا وي چې د خوراک او څښاک هغه به د حیواناتو سره تفاوت ولري. الله سبحانه وتعالی د کافرانو او غیر دینو په باره کې فرمایي یاکلون کما تاکل الانعام، دوی لکه د څاروو غوندې خوراک کوي. طبعا څاروی مکلف نه دی، هغه په ولاړې باندې خوراک کوي. ډیر کم حیوانات او ژوي به ته ګورې چې هغه ملاست وي یا د ناست په حالت کې وي او هغه نوی شی وخوري، نور عموما ورته ودرېږي او خوراک څښاک کوي. نو دا یو حیواني صفت ده او انسان لره نه ښایېږي چې ځان د هغو ټیټو حیواناتو سره چې د ده د شان نه بلکل ښکته دي د هغې سره مشابه کړي. 115 باب د ریاض الصالحین د کتاب څخه شروع کوو په توفیق د الله عز وجل چې د هغه باب عنوان دی باب استحباب کون ساقی القوم آخرهم شربا. باب دی په بیان د دې کې چې نورو ته اوبه ورکوونکی به د نورو څخه وروسته وي په څښنه کې. په دې باب کې د دې وضاحت کیدی شي چې یو څوک جام د اوبو په ناستو خلکو باندې ګرځوي، خلکو ته اوبه ایشي، نو دا به ځان له نورو نه مخکې کوي. پرېږده و چې میلمانه محتاجان اړ خلک هغه اوبه وڅکي، دته چې څه پاتې شولې نو بیا به دی هغه اوبه څکي. په دې باب کې یوازې امام نووي رحمه الله د امام ترمذي د پاک کتاب څخه یو حدیث را نقلوي. فرمای 272 لمبر حدیث دی عن ابي قتاده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساقي القوم آخرهم يعني شربا رواه الترمذي. لابو قتاده رضي الله تعالى عنه څخه روایت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي خلکو ته اوبه ورکوونکی شخص به د ټولو په پای او په آخر کې وي، یعنی د سکلو په لحاظ. رواه الترمذي، امام ترمذي دا حدیث په 1805 نمبر راوړی. مسند احمد کې په 681 لمبر سره او امام ابو داود په 3925 شمیره باندې په خپل سنن کې نقل کړی دی. د حدیث مطلب دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې هغه څوک چې نورو ته اوبه ایشي نو دی باید ځان آخر ته پرېږدي و چې نور خلک په اوبو باندې ماړه شي او د هغوی حاجت پوره شي. وروستو به بیا دی راپاڅېږي او هغه اوبه به څکي. د دې په تایید کې د صحیح بخاري هغه حدیث هم دی چې ابو هریره رضی الله تعالی عنه د نبی صلی الله علیه وسلم کور ته طلاب اصحاب صفه میلمانه بوتلل او هلته یو اندازه شیدې موجودې وې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو هریره رضی الله عنه ته وفرمایل چې په دې ملګرو دې دا شیده وڅکه. ټولو هغه شیدې وڅکلې، په هغه پیاله کې الله خیر او برکت واچو او ټولو ته هغه شیده ورسېدل او بیا هغه شیده نبی کریم صلی الله علیه وسلم وڅکل او بیا یې ابو هریره رضی الله عنه ته ویل چې کینه. هغه کیناست، وی وڅکه او بیا هغه هم د ټولو په پای او اخر کې هغه شودې چې د هغه قسمت او برخه په پیاله کې پاتې وه هغه یې وڅکلې. د مبارک حدیث څخه
په واضحه توګه دا مسئله ثابتیږي چې نورو ته ورکوونکی د اوبو باید ځان تر ټولو وروسته کړي. البته که چېرته د روژې مبارک ماښام وي او یو څوک چاته طعام وړاندې کوي یا څښاک اوبه او چای وي شوملې وغیره وړاندې کوي، دته ښایي چې خپله روژه ماته کړي، ځکه تأخیر په روژه ماتې کې هغه ښه خبره نه ده. غوره دا ده چې د وخت په داخلېدو په ملا اذان باندې ټول ولس یو شانې په یو وخت باندې روژه ماته کړي. نو که چېرته دغه انسان نورو ته اوبه ورکوي او عدد د خلکو میلمنو اضافه وي، شاید چې دی ډیر زیات وروسته شي په افطار او روژه ماتولو کې. غوره دا ده چې دی هم په دې منځ کې خپله روژه په اوبو یا د خرما په خوړلو یا په بل رزق باندې ماته کی او بیا خدمت ته دوام ورکی او ټولو ته اوبو رسولو نه وروستو که د حاجت پاتې وي دی باید اوبه وڅکي. دلته ګورو چې په څونه دقت سره د انساني ټولنې د هوساینې دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمو، نوکرانو او یا هم میلمه پالانو ته توصیه کوي چې ادب دا دی چې ځان تر ټولو وروسته کوي، پرېږدوئ چې نور خلک هغه له طعام او له نعمته د تاسو وړاندې استفاده وکړي او ته بیا باید د هغې نه وروستو خپل حاجت د خوراک او څښاک ځنې پوره کړي. دا هم د اسلام په ښکلا او ښایست باندې دلالت کوي چې د وړې نه وړې خبرې ته هم اسلامي شریعت په خپله مبارکه غیږ او سینه کې ځای ورکړی دی. کوم نازکه او وړه مسله هم وي هغه په حقیقت کې لویه مسله ده، ځکه د لوی شریعت بیانونکي او نمونه ده. دا حدیث حسن صحیح ده چې امام ترمذي او نورو ائمو په خپلو کتابونو کې را نقل کړی دی. د الله سبحانه وتعالی نه سوال کوو چې زموږ ټول عادتونه او ټولې کړنې د اسلامي شریعت مطابق برابرې وګرځوي او الله دې ټولو ته په دې روایاتو د عمل کولو توفیق نصیب کړي. تر هغه چې دوباره مو خدمت ته راګرځم، استودعکم الله والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. باطل دی چی لتا څخه سوا دی یا الله، سوا دی یا الله، خالق د خیر و شر بلا تا څوک خالق نشتا، رازق د کل عالمی